السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زم حافظ امین وصل بیا تاسو ډیر شکریا ادا کوم د وخت راکولو ډیره مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د لوی اختر ورځ را نږدې ده او په دې کې اکثر خلک قرباني کوي. نو چې کوم خلک قرباني کوي د هغوی دپاره لازم دا ده چې هغه به د قربانۍ د مسایلو نه ځان هم خبروي او که چېرته دی د دې مسایلو نه خبر نه وي آګاه نه وي نو بیا په قربانۍ کې خرابې راتللی شي. نو د دې وجې نه موږ تاسو ته ډېره زیاته ښکلې ویډیو راوړې ده د شهید شیخ الاسلام شیخ ادریس صاحب مبارک د خولې وینا ده. په دې کې ډېر زیات ښکلې او اهم مسایل بیان شوي دي په اسان الفاظو کې به انشاءالله تاسو پوهیږئ او ټوله 10 منټه ویډیو ده. نو په کال کې قرباني یو پیره راځي نو په کال کې یو 10 منټه دی ویډیو له ورکه او ځان پوهه که په دې باندې نو ستا په قربانۍ کې هیڅ قسمه مشکل نشي راتللی. نو کوشش وکړه ویډیو را سره مکمل وګورو د ثواب په نیت د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره مننه. جزاکم الله. دا قربانی به پچا کیږي که دا ټول شریک دی او اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دی وکړي او کنه دا بچی ټول شریک نه دي د پلار ځان له پنګه ده د یو زوی ځان له پنګه ده د بل ځان له او د ښځې ځان له پنګه ده او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسېږي بیا به هر یو قرباني کوي او که ټولې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا بس ته پېښ او اختیار دی پېښ یا مور له راوړي مور یې ته پېښ په ګډ او په چیلي او په غوا او میخه قرباني کېږي. ګډ چیلي چې د کالي چې د کال نه کمي بیا پې نه کېږي. البته علما لیکي وی لماور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاري نو په دم قرباني صحیح ده. بې لمه ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نه رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د 2 کالو چې 2 کالو ته عمر رسېدلي د قربانۍ پر 2 کاله عمر پوره شي. که غاښ یې کړي او که یې غاښ نه کړي غاښ له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا پې قرباني صحیح ده او که د 2 کالو نه عمر کم نو قرباني پې نه صحیح کېږي. ګډ چیلې د یو کس نه بالالی او غوا او میخه کټا کټې سخې دا د 7 پورې پکې شریکان جوړېدی شي 7 کسه رکوټې سخې دې هم پکې 7 سې جوړېدی شي رکوټې کټې دې هم پکې 7 سې جوړېدی شي 7 سې به خو د 7 سې پوره ګورې پوره سمانه شپږ کسان د کندي خلک دي او 2 ورونو پیسې تن کړی نیمې یو کړی او نیمې بل کړی او په شریکه حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه که 2 کسو په شریکه حصه ونیوه او شپږو سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه 7 کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه ارام خور به پکې نه حسابه او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي او ښه قرباني هغه ده چې خشته سړی ښکلې مزېدار څاروی واخلي کوم څاروي چې ګوډې قرباني پې نه کېږي چې د حلالېدو ځای ته پخپله نه شي تللی د کم څاروي چې ستر ګړندی یا نیم نظر یې کم یې قرباني پې نه کېږي د کم څاروي چې پیدایشي ښکرني قرباني پې کېږي خو که ښکر یې ماتي د نیمې نه زیات بیا پې قرباني نه کېږي کم څاروي چې پیدایشي غوږونه نه خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قرباني نه کېږي لکه نیمه پرې د قرباني پې نه کېږي کم څاروي چې غاښونه نی او دې غیا په خولی شي غیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي او که غیا په تکلیف پورې بعضې خولی شي بعضې نشي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي کم څاروي چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي خشته ښکلې څاروي باندې قرباني کوئ مزېداره حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوئ شپږم کولی شي 5 څلور 3 2 کولی شي 7 نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي د قربانۍ څاروي چې دې واغېشته چې چا نه دې واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا براله ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړ البته که ته وله پیسې ورکې چې وروره دروازې څونه ګیا خوري هغه وي د 50 روپو وی دا د الله سره دې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا مانه واله نو بیا ټیک ده او کنه ورته وی علم خو راله به یې ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی دا بالکل ناجایز دی کوم څاروي چې پیو والا دی چا واغېشته پی به ترې نه لشي او که پیو غولانځ یې دړ کو نو یخې اوبه دې وله په غولانځ ور واچوي خو پی به ترې بالکل نه هلي او که بالفرض کم پی د هغې نه بعضې څاروي نه بیږي پی یا ډېر تکلیفي او پی دې ترې واغېشتل ښه خو نه چې ترې والې خو دې واغېشتل نه په خپل استعمال کې نه راولي به فقیرانو له خیراتي ورکړي یې دې څاروي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویښ یې فقیرانو له ورکړي منډۍ کې چې د څاروي واغېشت نو ډېر خلک د منډۍ کرۍ نه ورکوي پټ په غلا روځي
هغه ته وی ځانه کا کور به ته به ما بوې زما جګر بدر شم کور به پیسې درکم د منډې کرای پټول ګناه ده دا ناروا دي حرام دي دا خو د هغوی د کرای ځای دی دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کرای مقرر کړې ده خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ دی ابالي د هغې نه زیات بنالي بل هغوی یو بل زیاتې کوي دا ریټ دا کرای خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کې څاروی خرڅېږي نو هغوی په لارم کسانو درولي او که په لارم چا سودا وکړه نو منډی والا ترې کرای اخلي دا ګناه ده لار خو د ده نه ده لار خو سرکاري ده هغه منډی چې کوم ځای کې هغوی هغه ځای مختص کړي نو هلته به منډی والا پیسلي د لارې د څاروي پیس هغوی نشي اخیستی دا ګناه ده دا به بلکل نه اخلي حلالۍ به د اختر په ورځ چې کوم دی د اختر مونځ کېږي نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې به نه حلالۍ اختر مونځ چې وشو هر جومات کې چې وشي حلالولی شي او که بانډه کې چې حلاله د اختر مونځ نه کېږي نو وختي حلالولی شي یو صحابي د حضور پاک هغه د مانځه نه مخکې حلاله کړې وه نبي علیه السلام ورته شاتو که شاتو لحمن زه بس غوښې له دې حلاله وکړم بل به حلالې اوس او ښه دا ده چې په خپل لاس حلال کي دا بهتره ده او که د بل په لاس څوک حلالۍ وکیل به کي نو هم حلالولی شي درې ورځو پورې قرباني حلاله کولی شي لومبۍ او دویمه او درېیمه او درې ورځې پس بس ورځې ختمې شي بیا یې سم نه کېږي سرمن سره به یې څه کوې نغده سرمن هر چاله ورکولی شي ځان له تې بورقم جوړولی شي ځان له تې لمسیم جوړولی شي او مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي او چې سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به یې غریب له ورکوې مالدار له نشي ورکولی د قربانۍ سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کې نه ورکوې که مزدورۍ کې دې ورکړه نو ګناه دې وګټله بعضې خلک یې په مزدورۍ کې نه ورکوي خو هیله جوړه کړي د قصاب مثلا 1500 روپۍ کېږي نو هغه ورته وایي زما 100-200 بدنوالم دا سرمن په ما را خرڅه کړه نو هغه ورته ریټ کم کړي او دې ورته د سرمنې ریټ کم کړي دا ګناه ده دا سخت جرم دی او ناروا دی د قربانۍ د څاروي چې کم پړې دی پکې ورسۍ ده اب هم خیراتي ورکې اب هم په خپل استعمال کې به نه راولې چا له خیراتي ورکه په هغې صدقه وکړه او غوښو سره به یې څه کوې غوښه خو تاسو ته پته ده پرچ کې به کېدی د یو په ځای وله 3 والې او 15 کالې خورئ هغه تاسو ولا سیستم برابر کړی دې ورځې کې په پرجونو دونه راشي چې په دکاندارانو باندې د پریزرو راشي نه د قربانۍ غوښه که ساتلی شي بالکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخروا ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نہ بہتر ادا چې درې څه یې کا یوی څه په خپله وخوره یوی څه میلمنو رشته دارانو نه ورکه یو فقیرانو له ورکه اوکې سات یو مش اختیار دله شته اوچین هم اختیار دله شته دا خو د قربانۍ د څاروي بعضې سړی پلار له قرباني کوي مور دپاره کوي بالکل کولی شي نبی علیہ السلام لکه څوک مالداری حضور پاک له یوه یوه وکړې چې ثواب به مشي او که چېرته یو سړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کې دې کې فرق دی که چا مړي له قرباني وکړه غوښه یې په خپله هم خوړی شي د بچي هم خوړی شي خو که مړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کې او بیا وله قرباني وکړه د هغې غوښې به نه خورئ به ټولې بیا خیرات کې دا څه مختصر مسائل له قربانۍ مې درته وي رب العالمین دې مونږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوځئ الہ العالمین چې څوک حج ته تللي دي قبول شوي حجونو سره واپس راولی الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله چا د څه پریشانۍ ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي خدای خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینه زمونږ په زړه کې واچوي الله د دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي الله موږ زمونږ بچي اهل عیال د ناګهاني مصیبتونو شړقونو نه په امن او امان کې وساتي الہ العالمین چا زړه کې څه پریشانی دي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي په جبه او پاندابونو خپل ذکر جاری کړي یو ملګری زمونږ د دې خیش کنات خوان دی د هغې والده وفات شوې وه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي څومره مردګان دي هغې ټول الله مغفرت نصیب کړي او الله چې څومره جمدي روغ دي خدای صحتونه والا ورکړي الله زمونږ بچي د لوفر او د جن نه وساتي او خدای ته یې کامیاب کړي او آخر وخت کې یو ملګری بار ملته تللی زمونږ یو ورور دی د هغه بچی دی الله دې کامیاب کړي کامیابی ته دې خدای ورسوي څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کم دوستان لګیا دي او هغوی ځان نه مزدورۍ کوي نو خدای ته مل شي او ته مدد وکړي
اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. یو بل مرګي زمون خدمت کوي، نارینه اولاد بچی نشته، دعا کوي چې خدای نارینه اولاد الله چې د چا بچی نشته نارینه اولاد ولا ورکړي، خدای نارینه اولاد ورکړي الله. زه امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی او د تاسو به خوښ شوي هم وي. نو که غواړئ چې داسې ښکلي بیانات نور هم اورئ زموږ په چینل باندې موجود دي، او دا نه چې یوازې موږ ته الله تعالی په دې باندې اجر راکړو بلکې د شیخ مبارک درجات په الله تعالی هم بلند کړي دي. نو که غواړئ چې په دې ثواب کې زموږ سره نور هم زیات شامل شئ نو ویډیو د نورو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. په الله مو سپارم. یو جهان مننه.